اول د پاره د تسمیه د کلام په کلام سره علمي کلام ته علمي کلام ولې وای د وجوه بیانولو پوه شئ بل وای ولانه بل د دې وجنه اول ما هغه د هغه علوم نه ده فکر قلم ته دی اول د هغه علوم نه ده هغه اول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام فأطلق على ذلك فأطلق عليه هذا الاسم ولم يطلق على غيره تمييزا بل ګوره دا ما مبهم دی کنه او د امیر بیانیه دی نو وې د دې اسانه طریقه دا ده چې بس دغه چې مینه بیانیه شو دا به دغه به ذکر دی دی بل لري کې څه بیان کوي نو مبین او بیان خو یو یګن نو لاول ابهام راولي درس سوچو کې چرما ابهام راوسو او طالب په پوه نشي راشه بیان وکړه دا علم چې دی اول دی ما د هغه علومونه ما د هغه نه یجبو چې واجب دي نو سوچ وکړو چې د ایمان به څوک مرادي طالب به پریشان شي یو من العلوم د چانه اول د هغه مراد د مان څوک شو علوم ما تاسو ته نه قرینه درا چې دا به کټ کا دا اوس کټ کا دا نه بل شاته و لانه اول العلوم التي لا علوم جبر ذلك هو العلوم التي استكشف بس لاشا انما تعلموا تجدكم لانه اول العلوم التي دي اول شانه ده هاي علومنا انما تعلموا ايه كلامنا بغير يو علم مراد ده كلامنا ده خبري كولي سري ګوره زه تاسو ته سبق په تصور سره وایم کو په تکلم سره وایم تصور سره چې وایم بس زبره شانته ودرېږم د شي په وځي تصور وکړو تاسو بناسي غنټه به تیر شي نو د علم کلام خو دیږي تاسو به تاسو راکو دماغ خراب شي دی دا خو دماغ خراب شي زویمه سړیا زه تاسو ته سبق وایم او په کلام سره نه بچا سره په تکلم سره نه په تصور سره ته څه تصورات دي دیم کې کوم وي ګوره ځان خبره به پوګه د هاي علومونه ده انما تعلم وتتعلم بالتصور کنسو بالکلام په کلام سره دا چې کوم دی پوښي او تاسو دا پته نشته خو په تصور کله دومره تیز شي چې په خپل هم سړی کله تصور کوي تخپل ځان ته یو غمونه رايات کا چې چرته دغه دغه شم کنه پوښي چیرې د خپل یا خوشحالي راشي یا څه دغه زم چې د خوشحالي ولې زه خوشاله یو دم زه په جیل کې حالات رايات کوم چې هغه رايات کوم کنه زما خوشحالي ختم شي بس هغه ورک او هغه ما راکاږي ځان ته بیا تصور به دومره تیز دی ګوره دې بارک حتی چې کله دومره تصور تیزیږي دم ووري چې په غیر باندې مسر کوي د افلاطون الهي چې دی دغه باغ جوړ کو باغ خوراکونه به جوړ کو او دا هغه به دومره تصور چې هغه بیا ښکارم شو خلکو به هلته پکې کنه بس ډوډۍ به هم خوړه پکې
لګیا وو لږ ساعت پس به بیا ختم شو چې د چا دومره تصور تیز و چې د هغې په نورو مسر کوو افلاطون الهي چې یادېږي قصې واوره ته عقل به دې وخوځي چې دا څنګه چلو باغ به یې جوړ کړو خوانچې پکې واچولی شوې خوراکونه نادره خوراکونه به خلک به تناس وو خلکو به خوب پوه شوې څنګه به بس بیا به دغه نه دا داسې وو پخوا به خلکو دا اشراقیان چا ته و اشراقیان موږ په دې کتابونو کې دا یو مشاهین دي په حکماو کې یو اشراقیان دي دا اشراقیان هم داسې وو په اشراق نوري سره به یو شي ته به رسېدو خو زه خبره تاسو ته کومه دا څه مې درته ووایم نو په تصور سره دی په کلام سره دا عام عادت مطابق کې علوم چې دي چې تعلم للغير تعلم انا تعلم چې غیر ته نه تتعلم د غیر نه غوښته کیږي نو ګوره د علوم ټول داسې دي کنه هو دا که صرف ته چې ته بل پوه کې نو تعلم او تتعلم خو بل کلام کنه نو سره به کلام کوي او بل به بیا سمع کوي بل به څه کوي تاسو سمع کوئ کله کله داسې چې تاسو په دې کې خدشه راشي شک راشي نو یو تن به کلام وکړي تپوس به وکړي زه بیا څه وکړم جوابا کلام کوم به پې کوم داسې خو چې زه کلام کوم نو ته به خوږ دی اورئ نو تعلم علوم ټول تعلم بالکلام خو دې نو ټولو ته علم کلام وایي که نه بیا تسمیه د چا شوه دا تعلم د هغې لپاره سبب څوک شو کلام شو د دې تعلم او تعلیم او تعلم هغې لپاره سبب بس او بیا شوخه څوک شو کلام شو نو تسمیه د یو علم شو په چا سره شي شو په سبب سره نو دې ټول علم ته یې کلام وایي خو چې بیا ټولو ته ووایه که نه چا ته ووایه ځکه هر علم تعلیم په کلام سره کېږي که نه علم نحو ته علم کلام وایه علم صرف ته علم کلام وایه علم منطق ته علم کلام وایه او علم فقه ته علم کلام وایه ته دې ورته علم کلام وایي دا اول ټکی وایي څه او اول ولې دی ولې عقیده به اول نه زده کوې اول د ټولو نه اول به عقیده زده کوې دې وجې نه په ابتدا کې مونږ ته چې استاد د شی څوک مؤمن مسلمان اول به هغه عقیده زده کوي غټه عقیده آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله وایو که نه ایمان مفصل او ایمان څو مجمل او هغه شپږ کلمې پوه شوې به دا خبرې دي دا عقیدې دا اول چې کوم دی خلک تعلیم الاسلام وایي وړوکی کتاب دی کفایت الله دهلوي هم کتاب لیکلی دی هغې کې پوه شوې غټې خبرې هغې ښوولې به دي پوه شوې یا زنانو ته بشت زیور دا تانیث یې لیکلی دی یا پخوا به رشید البیان څه به دې زنانو ته رشید البیان رشید البیان لیکل دی پوه شوې زما مور به چې وې خدای یقین پخوا کې به ناست وړوکی وم ښځې به یې راشعر کړې بس تا به پوه شوې نه جوهر دی نه عرض دی زما یاد شي هغې د خولې دقه مې پوه شوې الله پاک نه جوهر دی نه عرض دی نه جسم نه پلان او داسې دا اشعار ډېر او بیا به یې پوه کول ښځې به ورته ټول ناست دی پوه ټول د عقیدې قصې وې چې اوس هم خرڅېږي دا چې څرنګه دی رشید البیان والی به دی ها که نه د پښتو کې خو کتابونه د رشید البیان والی بل شی والی اخوندالوزیر بابا کتاب دی او کتاب په پښتو کې دی او عربی کې چا شرحه کړله خبرې شرحه په عربي کې ده دا چا ته کوله عربو ته که نه چې دا به عربو ته لاړ شي نه په دې پښتو نه پوهېږي ولاندې شرح کړله اورئ نو عربی هغه شرح پښتو کې کړلي که نه د چا دپاره چې هغه عربي دلته راشي دلته په هغې پوه شي څه شموله پای کې دا یې لیکلي د پنځلسمه صدۍ نه ده دا اختتام کېدی کې به قیامت وي نو قیامت ته څو ورځې پاتې شوې لږ ورځې پاتې شوې اوس یا باران نه کېږي که باران کېږي به پسې به زلزلې اوس زلزله شوې ده چې په افغانستان چې زلزله شوې ده چې بس پوه شوې په دې هم پوه شوې چې کلام یې سبب شو په دې هم پوه شوې چې دا تسمیه د شی شوه په اسم د سبب سره
نو بیا د ټولو په کار وکنه دا اول دی ده أول لأنه أول ما يجب منه إنما تعلم بالكلام ده وي كنا فسيل عشا فسيل عشا ده سوي قالوا كلام فأطلق عليه اسم لذلك كانوا إطلاق ده دي اسم في دي وجنوش فأطلق عليه لكلمة كنا فأطلق عليه هذا الاسم سو لذلك هذا شوف الأرض تستملص فوشي برشته فلي نه نه څه کوي ټول سبق پاتې نو به زغ نه کی ستانه تاسو کوم ها اوس دې ثم خصت ضرورت پاتې نه شوږي ثم خصت بیا خاص شه بده پوري دا یو وجهونه شو شته و ایمان نه وای ما سبق دې تاسو ته وچه بیا خاص شه بده پوري بل چاله بیا بل وجهوي بل وجه سره په دې نفس چې شګه تعلم او تعلیم دا موقوفیت په کلام باندې په دې کې ټول څو پکاره یو ټولو د ټولو نو بیا موږ په دپور ولې خاص شو نو بیا دا سره وې ثم خصبهم دا اعتراض نه مخالي کې پوښه دا څه کوي ها که لفظ د اولو وې کنه پوښه په نو بیا او کنه اوري یا خو اولو لرکا اولو چې لرګي کار شوې لانه دې چې کوم دې د هغه علوم نه ده چې په کلام سره کیږي نو بیا ته سوال لا پوښتنه چې ټولو کلام نوم کېده کنه څه کړه چې تعلیم او تعلم په کلام سره کیږي خو دنه د ټولو کیږي کنه ټولو کلام سره کېده نو بیا ثم خص به اول ټکی مو آیا نو چې اول وې ثم خص فضل کیږي او که ثم خص نه فضل کیږي اول بیا فضل کیږي یا به څو فضل شي ثم خص فضل شي کړه اول وې نو خص ضرورت نه پاتې شي او که ثم خص څه دا فضل کې نه لفظ اول دا اول نه کټکا دا کوي هغه چې یو ټکی وای علامه خیر عبد الحکیم سلکوټی ماشاء الله دا سوال دغه ذکر لیکه ما فعلتو هغه وای ګوره د سیماته ګوره چې وې دلته یو ټکی ولم یطلق على غیر تمیزا ثم خص به بیا په دبر خاص اطلاق بغیر نشو وای دلته کې یو ټکی دنه پاتې شي وي څه نه ځان نه مخیل نه دغه هغه کې د نفسي سبب د پاره تعلیم او تعلم نه کلام شو د ټول بکارو او په اولیت کې سر څوک شریکو او په اولیت کې څوک شریکته او اول ولې ما تاسو ولې دی اول به ځکه بیا مې تاسو کتابونه وې مې دا کتابونه ځان په خبره رشید البیان به جوهر دی نه عرض دی بیا بوجي پوښه به او عجبا دغه دی او نه مکان شته نه زمان شته کولی پوښه به وسوسه علی حدیث به هم مکان شته پوښه اوري تاسو چې الله تعالی په هر ځای کې دی ذات په هر ځای کې دی مکان ثابت نه کو خدای چې الله تعالی مکان نشته ته څنګه چې الله پاک په هر ځای کې دی زه ته کې څنګه د مکان ته وایسو وای او چې الله پاک په هر ځای کې شو دی یو د ډیر دی چې او د هر چا سره دی دې سره د یو والینا دار چا سره دی کنه دې ډیر دي څنګه دار چا سره دی ک ډیر نو واجب تعالی دی ګڼ کړو مشرکانو نکښوي او که څه یو او هر ځای وي نو بیا به دومره غټ وي لکه هوا چې څومره غټه ده چې یو هوا ده هوا وته خلک وي هوا ځای ده نو غټه نه دې کوم رقم ده بار بیا قابل د تقسیم شي او هر قابل د تقسیم تقسیم قابل د انقسام قابل د انهدامي پوښي الله پاک لږه وجوب ختم شو نه چې څوک تاسو د خبرې ته کوي ګومن د پلان کې ډینګه ته صحیح خبرې کوي ګول خوري یو بګینه دیم سیب ده ته سبق کم ځای نه سبي ها پورا یاس کو اول ټکه وینو ثم خص زایزي او کو هغه څه فائدہ خدای او کو نه څه ثم خص فائدہ من کې اول ټکه بس ویل لرکه دی نه اول خو په ځای وایم
ته ټول علوم کلام نوم پکارو بیا ټول ته کلام پکارو خو نور مې نکو نور لمې نک دغه تخصیص دی په دبر مې خاص کو ولې د اول نه یا ثم خصوه ویجی دلته یطلق سره لم یطلق ولم يطلق على غيره پوشه په ولم يطلق على غيره او ولم يطلق على غيره فاطلق دي اطلق سره ټکه دي اطلق سره اولا ټکه دی وایا اوس خلاص څه شو ها څه څنګه وای بس په خاطر هي ما یریګه ما څنګه وای نو اولا په دې اطلاق ودلته به یو اولا ټکه هوا کنه اولا بس کار نو دا ثم خصوص کنه اولا دې ته وای بیا سوال پیدا شي ثانیه نه بل چاته ولې نه وي سوري د دې اعتراض د فیصل مخصوص سره کړل څو ثانیه نه بل چاته ونه وي ولې تمیزا ها نو دلته به یو اولا زیات کې یو شو ښه ولې وشو چې او اولا دله پکارو اول مې ته وای نو سوال څه پیدا کېده ثانیه بل چاته وای نه ثم خصوصي ثانیه چاته نه په ته پورې خاص کوم خصوصیت څه ته وای چې په ته لا یفي وایي فی بل چاته ولې نه نو بل چاته وای کنه اولا هوته ثانیه بل یو کې ثانیه بل چاته وای ما نو کلام به تعجب را نشي خلک به دې پوښتنه چې کوم کلام دی مراد دی هغه اول دی مراد دی کې ثاني نو ثانیه بل چاته ونه نو دلته وای فاطلق عليه اولا هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق ثانيا على غيره ثانيا ذا ولي للتمييز هل ده اولا دلته ثانيا وګورئ په پلان کې چې د زبردست قید ولچیږي په کوم ځکه په شرګړ کې او په فلنګي ځکه او په پهور کې په څکه په تغیر تمیزا ولانه يبل وجوي انما يتحقق بالمباحثه واداره الكلام وقت ګور نفس کلامه وسه شي وس ګورځان کوي دا ولې په ابن کلام سره مدارګو ځکه ماته ګوره دلته مباحثه کیږي په صرف نحو کې دونه مباحثه څوک نه کیږي او چې تاسو کې قال پس کې قولو او یا چې متحرک ما قد هو بدلیږي بچا سره او د دفي د ثقل لپاره او بدلیږي بچا سره نو قال هو سو قال شو او وعده یایدو پاسر کې وایدو او چې هغه شو من د مفتوحه او د کسره لازمي کې اسی باخي ها دغه هو به حذف کیږي نو یایدو شو ولې خبرې دي ډېرې دلته کې شرط په صرفو کې شرط په صرفو کې شرط په صرفو کې بیا شرط پوه دا یو دغه شرط نه یته چې ولې دا خبره ختمه شو بس قصه نه حضرتان وجه ما هو ثواب ده خلاص دي مباحثه نه مباحثه به کوم ځای کې دي خانه دلته داخلي جنگونه دي یو طرف ته سره معتزله جذب دي ته خبره معتزله اول دی منطق ته لاړو شاته دې ته لاس واشو یونان نه دا شو زمونږ علماء به مجبور شو چې دې ته لاس واشو ځکه چې اوس جنگونه دي یعنی علم کلام د جنگونو نوم دی تاسو نو د دې اوس دلته کلام ولې وي اوس به ته کلام سو وجوي نفس خبره کلام نه بس نفس کلام نه لفظ اداره یو سره زیات کړل اداره الکلام څه وای ګوره جی چون کې دا د شی علم دی چې د دې تعلق ټول د مباحثات او مجادلات سره دی او د اداره الکلام سره دی اداره الکلام بګرځي اداره څه ته وایي اداره مجرد څوک دی دار يدور داره یعنی چاپیره ګرځېدو د دوران وایي دوران څه ته وایي او باب افعال د اداره ګرځېدل کې ګرځول ګوره دوران ګرځېدو ته وایي دار يدور دورانن او چې باب افعال د بوزینو ګرځېدل کې ګرځول نو دلته به دا کلام ګرځې څه به غبو ودرېده به نشته وایي دا ګور وإن إنما يتحقق لدى وجود کی راځي نو بالمباحثه سو ها د مباحثه معنی کړل یعنی اداره الكلام سو د دینه بغیر دی راځي نو د دینه سو نو ذکر علم کلام متذکر شي اداره الكلام بیا نفس کلامي سبب شو کو اداره الكلام شو
نو مراد د دې کلام نه بیا سره ها کثرت کلام دی مراد بیا څوک شو د کلام نه علم کلام ته ولې کلام وایي د ولې د کثرت کلام نه پکې نو نفس مخکې سبب څوک شو مخکې وجه کې او دلته نفس کلام کثرت کلام اداره ټکه سره دی ځان پوهږي ښه دا بیا تسمیه د مسبب شو په اسم د چا سره دا سبب دی نو دی وایي دا نورو کتابونه چې کوم دی څو هلته ضرورت نه وي اخو دومره قد یتحققو نفس کلام څو چې کله کله به په نفس مطالعه دغه وته دی تو به اوس کلمه دوی څه کلمه به ودی دا تعالی چلې بیا به ضرورت درکم کنه ته په وجود کې کمی راغله کیلشیم کم شي یا اے یا بی اوره توانایي قسمونه کله متحققي په مطالعه د کتب او د تامل سره څه سره نفس سوچونه سره نفس څه سره تامل او مطالعه سره کلام به هم نه چې کثرت کلام ته او دا نفس کلام نو کثرت کلام ته محتاج دی نو کلام هم ته وایي ولانه اکثر علوم نظام دا بل وجه ده پوښې په بل وجه ده دا اکثر د علوم د جهاد د نزاع او د خلاف نه دو دیش ګوره مخالف دي په اسلام کې دنه نبی علیہ السلام وایي چې څومره فرقې به راپورته شي 3 فرقې به څو دوه او یا بلک نوري یو به کې دای ټول درځ نشو یو په کې باقا شو خو ما ته پوسو خبرو مې کتاب کوت په دا 3 فرقې په اسلام کې یعنی اسلام مسلمانانو کې به دا مرجع کرام یو دا پوښ کتابونه لا شو ګوره کتاب الملل والنحل ګوره او یو کتاب چې کوم دینو د چا او دا کتابونه د ملل او د نحل ګوره څه د پته لګی چې څونه باز کتاب الفرق بین الفرق ګوره زبردست کتاب دی او دا رنګ چې کوم دی کتاب علامه د شهرستاني کتابونه ګوره چې تاسو ته پته لګی عبدالکریم شهرستاني واه واه تاسو مليان تشیدی عقل سره کوي اوري د اکثر د علوم نه د جهاد رچانه څنګه دا د باطل او فرق سره خبره ده کله معتزله او کله کلامي او کله مرجئه او تاسو نزاع په کې ډیره ده د نور علوم نه د نزاع په لحاظ ډیر زیات ده نور کوم نزاعي په نحو کې فرایو سوې سیبوي بل سوې ولایت سودي چندي او دلته سری د اکثر د نظام وخلافا او چې کوم د نزاع ډیر تان ته پوس کومه نن به د معتزله سره میدان ګرمي سبب د چا سره د مرجئه سره میدان ګرمي بل د چا سره د کرامي سره میدان ګرمي نو کلام ته ازیات ضرورت شو كلام ته فيشتد افتقاره الى الكلام مع والرد عليهم او دوی د چانه او ګوره و د دې د زړې وجه سفر شو دا خو یو وجه شو مخکې خو ما ته ګوره ما مخکې مباحثه او اداره د کلام یعنی نفس د کویدو لپاره یعنی دا ځکه د هغې مقابل کې نور علوم په مطالعې سره معلومیږي د جنګونو خبره نه ده د جدال وجه نه ده سره د علم د څه چې کلام غواړي دی ځکه هلته مقابله کې نور علوم په مطالعې او په تعامل سره ملایږي او دا یې معلومه شي چې دلته دا مراد دی او دلته څه وایي خالص دا نزاعي د نزاع د وجې نه دا بله وجه شو ښه خو د دې راجع شو کثرت کلام ته ګورئ څه شو کثرت خپل دای نه وایي څه پوه شئ پې فیشتد افتقاره څه شی الى الكلام مع السو نو دلته كلام مع المخالفين او مخکې كلام مع المخالفين قد للفهم وهيك يا ده كم ځای معلومه ده فهم ده پاره نه او ده كم ځای معلومه ده مخالف ورس خبر نور علوم په ځبې ده کې مطالعه باندې الته خبر او دلته خبره څه شو کثرت کلام ته ولې ضرورت ده اشتداد د افتقار زیات ده سخت افتقار ده کلام ته ولې نن د یو جنگ باندې د بلی وجه دی بل وجه شو ښه او د دوه ورځې کثرت کلام ته شو کوي نو سبب یې څه شو دې ته ولې کلام وای ځکه په دې کې التم کثرت کلام دی دلتم کثرت کلام دی وشو بیا وای ولانه لقوه ادلتي صار كانه هو الكلام ده بل وجه وای ما ته ګوره الكلام ده الكلام ولې وای پوښي ورسې کومه ته ګوره دلته چې کله تاسو دا پته ولګي چې رؤیت الله سب
رؤیت د باری حق دی نو چې کته کوشي که نه اول به تا ته وایي وجوه یومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دا راشي که نه چې ته إلى ربها ناظرة راشي یو دم به ته یروقي داسې دلیل ووایې چې اوس خبره پکې نشته دی خبره پکې څه ولې وی خپل رب ته به ګوري رب ته به ګوري که نه نو زه هم وایم چې رؤیت د باری په قیامت کې حق دی ولې د قرآن مجید وایي خو د دې نه څوک انکار کولی شي د دې نه څوک انکار کوي رؤیت د دې عقیدې نه نو د دې دلیل دومره مضبوط دی لاندې مضبوط دی ولې دلیل ولې مضبوط دی دا ګرمي څه ګیره کده شکره ته وایي ها ګوره مطلب ګوره لکه ګوره خبره ما خبره یې که نه لکه دا یو خبره کوي وایي د ده شاته د دې د عقیدې د کلامي عقیده چې خبره چې هر یو مسله هغه لاندې به صحیح دلیل به یې قوي هاو که نه ته څنګه الی ربها ناظر بیا یو حدیث وي قوي حدیث چې د قیامت په ورځ به خلک وي دا به وویلی شي چې تاسو به رب وینئ یا رسول الله څنګه موږ رب وینو دا به ګڼه نه جوړېږي تاسو یو ملا دلته راشي او دا ټول دنیا پسې راشي فضل رحمان اوس راشي که نه د لیونو په شانتې موږ ټول منډې پسې ووو نو هغه چې کوم مخکې کسان هغه به یې ویني او چې شاته یو میل لري هغه لیدی شي چې ګڼه جوړه شي څونه ګڼه به یې وایه دا ټول څه چې پېښور راغونډ شي یاره نو سړی به هغه سړی ویني په دې منځ کې هغه شاته خلک نو دا به څنګه الله پاک خلک دا به او هغه به د پېښور خلک په قیامت پر ورځې د کوم ځای به ټولې دنیا به او د ټولې دنیا د دې زمانې به که د دې مخکې زمانې دا بلې زمانې دا بلې زمانې د ابتدا نه او د وروسته زمانې چې روان دي خدای خبر چې نورو زمانې څو دي خو د رضا بابا کتاب کې راغلي څو دي بس خبره لنډه ده خو لیکن موږ لکه د قیامت لپاره تاریخ نشو ویلی پوه شئ نو داسې به دا ټول به راغونډ شي بیا به څومره ګڼئ خدای بندګانو دا به څنګه وي نبي اسلام پوه کوي چې تاسو د سپوږمۍ چینئ او د انور چینئ څنګه یې تاسو د یو بل سره ټیل کوئ نه یې بلې دوکې داسې به یې که نه پوه یې هم کړو موږ نو دلته لیده ثابت نه شوی دی نه او بیا موږ پوه هم کړو چې اعتراض راغی ښه څومره قوي دلیل دی ووایه د دې نه زیات دلیل قوي کېدی شي وایي ګوره د دې خبرې او د نورو کې اورې د دې نه په صرف کې چې قانون وایي هلکه په فتحه کې چې باب د فتحه نه وي خامخا به عین او لام کلمې به صحیح یو دم هغه ابا ابا هذا فتح يفتح التقوا د فې کې با عین کلمې کې با ده او په لام کلمې کې څوک دی په دوه کې حرف الخ شته او فتح ته ده سراله پکې کې وته ډنډ پکې وته په بل لار نه وي دا شاز دی شاز ته وي شاز جواب نه وي څه جواب دی وقانون سلب جزئي ايجابي كلي ختمينه سلب جزئي راغی انتقى یو په جزئي ځای کې دا سلب شو نو ایجابي کلی قانون کلی شو کنه ختم شو بس ختم وګوره دا علم دی ځه دلیل قوي نه دی قوي او دلته څنګه الى ربها ناظره شي دینه پر سوال دی پسنه ته مسلمان نه بیان ولانه وجه چې دی لقوه تشي ها ادلته صار كانه هو الكلام بیا ما دا ګورې چې د ادله د وجنه بیا ته کلام ولې وینو اوس د بل خبره تلاشه منم چې ادله قوي شو نو دې مسلو ته کلام ولې وې بعینه دې چې دا لکه ګڼ کسان چې کنه یو خبرو کې او بل خبرو کې کنه یو چې خبرو کې قوي دلیل وایي خلکو خبرم دا وایي سوې عربو الکلام هذا کلام هم دا دی اوس ځکه چې شاته څه پروت دی دلیل پروت دی او دا بل چې دوړي ولي هسې لګیا دی شاته دلیل نشته نو لکه څنګه چې بدله ځای کې ته چې دا خبره ده ولې بله خبره نه دا پوزې نه راوتې که د خولې نه بله ته د غوږ نه پوس پوس کړي ته د خولې نه خبره کړي نو کلام ته ولې نه وایه بلې ته ها وایي خبره هم دا ده نو د خولې نه هغه هم راوتې ده د خولې نه دا هم راوتې ده خو د دې نه شاته څه دی وایي دا دې شو نو دې وجې نه چې کله قوي دلیل شو نو کلام هم دا مسله د دې دا مسلې کلام شو
ځکه شاته دلیل څه وای ګوره بعینه صار کانه الکلام دون ما اداه من العلوم کما یقال د مپګه دا د دې وجه باندې څوک یو شی ته کلام وای هاو کما یقال للاقوى من الكلامين هذا هو الكلام دغه ماته ګورځه یو وجه دا ده یا بل وجه وګړي ولانه الابتناء لغه ماته ګورځه کلام مته څه کوي دا پړه کې تاثیر پیدا کوي کلام څه ته وای په نحو کې کلمه او کلام ته کوم وجه وای هغه وجه دلته ویل کلمه او کلام ته ولې کلمه او کلام وای ماخوذ د نشانه د کلمونه بیا ته په ترجمه کې وای چې د مشتق منه سره ما ته ګورځي هغه سره څو کلمون خو شرح ته وای څه ته وای زخم کول ته وای نو کلمه او کلام د دې داخله راوته نو یې سره څه راځي وې څنګه جرح تاثیر کوي په ځړ کې سچ دا ګوت اوټه کی کنه یا په یو دیو په دغه کې ون خلی پوښې په یا ګټي سره سخت یا په ګټر ارتا وشي نړۍ څومره درکې په سات سړي به کار نه کوي نو سندل باجر نو طالبان شي په پلان کوش کې ناس زما کې ناس یمجی مخکې ناس ما او مخکې ناس ما سره ډرایور ګاډي ته پړته کوي خیر کې ما ته وایي یاره ګاډي بریک فیل شي وشي کومه کلم ته بس ما راشه دې غرله مخکې سره ناسم ورلې راوچو یو غټ کاڼی واغېله چې واجب کړ شو ګاډي رن نوت کنه مخکې ما به دغه مې سلاس خو درې زما د لاس نه دا ډوکه دا دومره شوه ټوکړې شاته طالبان دي چې خپل ماته چې څو په سختۍ زړه دي غره راوچو کنه د دې نه په پټ چې کته لاړ په ټول دغه شو په موږ یې وته قار شو کنه مستخ قار شو کنه پتا یره په دغه پړاوې دغه به دا استاد به خیر ما ته خبره خونه لګیږي چې دې خپش زما پړې ډېر اثر وکړ کلمه سخت کلمه انسان له څه سره راځي ته خو انسان ته موظف انسان ته خره یا کلمه او یا کلام دې خرج بیا څه وته وې څومره بد اثر کوي دا دلته کې وشړې په انتخاباتو کې اصلي یو خبره کله درې کسانو کنځل وکړو او بل سړی وای د دوه میاشتې ما خوب نه کو خیر دا چې چاته کنځل کیږي غوښ په خپل وښ دې چې کوم گزار نه په کوټه زړه دې کو رو داس کلمه او کلام وای دا کلم نه سره دا غیر سره لازم تاثیر دې سره لازم سره نو په وای په معنا التزامي کې دیو بل سره شو اشتراک شو لہذا دې کلمه او کلام ته ځکه کلمه او کلام ځکه وای دا کلمون نه ماخذ نه پوهیږي په خبره دقه شانته دا کلام سره دا هم تاثیر کوي بچا کې فضل کوي ځکه وته کلام دی تاسو کوي نحو سر دومره تاثیر نه کوي ولې دا غي د کلام د څه کېدو د عربی د څه کېدو سره تعلق دی او د دې تعلق د عربی د څه کېدو د زړه د څه کېدو سره تعلق دی وای کنه یار څنګه نه پوهیږي په خبره باندې صوفي شه زه ته خدای کېو دا د نشاط څلته دغه کو ذکر کو البته من درګه نه کوم نه درګه واه دم زړه برابر او زړه جوړو رب جوړ کوی ها لا ځان څنګه ولانه لبتنا الاول سبب خي د شي د تاثیر د قلب تاثیر ولانه ګره الاول پکې لکه څنګه چې هغه زخم تاثیر کوي پړکه ما تاسو خپ وکړی چې لازم دا دغه دی چې مې اثر کړو شو الته غاډو کې دیو بل بیل شو چې کله ما زور کو ها نو دا یو وجه وکنه لا خشيخ وو خو دیو بل سره لګیدلی ولا کنه کریکو بیا چې دیو بل نشه جدا بس جړې سره کو بسره کو دقه شانته ولانه لابتنائه دوی ګردای سبب د فرد مؤثریت وجه خي د وجه ابتلاء دینه په ادله قطعیه او ادله قطعیه خو چې په نور جنو کې مشته وینا بیا به کې د قوت او بل وجه ده چې تایید شي د اکثر د غي په ادله سمعیه سره دې په هدايه کې اخر د فقه د عقیده نه ده ول اول یو دلیل وای بیا وروسته عقلی او نقلی دواړه وای ځا شانته په دې کې عقلی او نقلی
دوانه نکان دای سبب د پاره د تاثیر شو او دا سبب د تاثیر دی دا سبب د تاثیر دی ګوره نو دا اشد تاثیرا فی القلب وتغلغلا فيه او دخولا فيه لکه دنه کو نو مسما شو په کلام هغه سره چې مشتق دی رچانه د کلم نه او کلم ساته یو جر ها داسې نو دیو بل سره په معنا لازم اورې په لازم د معنا کې دیو بل سره اشتراک شو لازم څه دی تاثیر هغه سره دلته تاثیر راغی او د جرح سره هم تاثیر دی د دې نه معرفت الکافیل ته وګورئ چې دلته پس کې یا دیو بل سره پس کې په معنا مطابقي کې که په معنا تضمنی کې که په معنا التزامي کې په کومه معنا کې دیو بل سره اشتراک شوایا ها التزامي کې التزامي څه د تاثیر د غیر د لوازم ورته ها د جرح د لوازم نو تاثیر دی کنه او د چی شي او د دې ادله او چې دا وګل نو دا تاثیر کوي په قلب د څه خبره څوک چې خصبه خوي تم په لکه تاثیر وکړي چې رسته زړه ته کوشي دي ودینه طالب ماته وای چې کله ته څنګه وباسه کنه به دی وټینګ د زړه ته دا شی نه نوځي وای دته کې څنګه وباسه بیا اخر کې هاذا هو کلام القدماء دا د قدماء کلام دی هاذا دا یعنی چې خلق د فلسفي وسره نشته دومره ټکي وای بس دا شی برابر کړه دې کار نه